چونکہ من مسلمانان اکثر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت نا واقف یو. اکثر من د خپل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه زندگی باره کې معلومات نه. نو دا اهم موضوع ده او لازمی ده، هر مسلمان د پاره دا لازمی ده او اهم ده چې موږ ته د خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق او عادات او د خپل پیغمبر اٹھنا بیٹھنا کیناستل پاسېدل خراس کاک دا ټول دا نقشه چې کوم دی دا ټول کتابونو کې موجوده ده، محفوظ کړی ده. لیکن افسوس دی چې موږ او تاسو مسلمانان د هر خبرې نه ځان خبرو، لیکن د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم سنت دي او کوم احادیث دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم زندگی مبارک ته کوم سیرت دی دا غي نه موږ او تاسو ځان نه خبرو. نظام عزتمندو دا ډیر ضروری ده او لازمی موضوع ده او اهم موضوع ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکه ما تاسو ته سناسه بیان کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش بارکه او دا غي نه مخ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش نه مخ کې هغه تاسو ته سناسه بیان کړو او د نبی علیہ السلام هغه برکات او معجزات موږ بیان کړو. اگرنگ د نبی علیہ السلام والد سے بارکی حضرت عبداللہ سے بارکی دا آسان د نبی علیہ السلام نکه بارکی عبدالمطلب سے بارکی هم منگ تاستا سناسا اغا معلومات در کرو. زمی عزتمندو بیا د نبی علیہ السلام د پرورش بارکی خبره. نبی علیہ السلام پرورش اغا حلیمی بی بی سادی رضی اللہ تعالی عنہ هغوی کړو. دا غي نه پس بیا نبی علیہ السلام ته شق صدر واقع راغلی و. د نبی علیہ السلام چې کوم د سینه مبارکه هغه سیرلې شوی و او د نبی علیہ السلام زړه مبارک چې کوم دی دا غي نه راخلې شوی دي ته ویل کیږي واقعیا د شق صدر. دا واقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زما عزت مندو په خپل جن کې سلور پیری دا واقع نبی علیہ السلام ته مه تراغلی. د نبی علیہ السلام سینه مبارک سری شوی د نبی اسلام زړه مبارک راخلې شوی دی او هغه چې کوم دی سریلې شوی دی او هغه ته چې کوم دی غسل ورکړل شوی دی بیا د نبی اسلام سینه کې خودلې شوی دی بند کړل شوی دی. یو ځل پړم بيزل باندې اول ځل باندې چې کړی د نبی اسلام شق صدر او شو ودا ټیم کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر سلور کالو په عمر کې چې کله د حلیمی بی بی په پرورش کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کتابونو لیکلي دي چې د نبی رسول الله والسلام چې کوم رضای ورو د حلیمی بی بی کوم خپل سکز ویو هغه کوړه په منډه راغی او خپل والدې ته ویلي حلیمی بی بی دا چې زما هغه قریشی ورو رضای ورو یو دوا چې کوم دې سو په پوښه کسان راغل او راویني و او سینې ولا سری کلاوزړې ولا روخ کو او سیدارې دوباره چې کوم دې ګنډي ولا وی حلیمی بی بی چې دا اوریدل ډېر زیاته پریشان شو او دا رنګي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم رضای پلار او والد سے د حلیمی کم خاوندو هغه تم چې دا اطلاع رااله دوه ډېر زیات پریشان شو بېچین شو او ډېر په منډه تلوار کې د کور نه وروته او چرال روي کته نبی رسول الله داسې ماشومان روي کوئی نبی رسول الله یو سیټ ته ولاړو او دا رنګ داسې تک ځړو. وای حلیمی بی بی چې کوم دی نبی رسول الله ځان تر نزدیک سینې تر نزدیک او دا رنګ بیا خپل پلار چې کوم دی رضای عام ځان ته سینې تر نزدیک او به ته تاسو کې بچو سو واقع ده سروش. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرتبه ټول واقعیا بیان کړ. دا په اول ځل باندې نبی علیہ السلام سره دا واقعیا د سلور کالو په عمر کې چې کله نبی علیہ السلام د حلیمی بی بی په پرورش کې دا واقع شو. دوباره بیا کتابونه لیکي چې کله د نبی علیہ السلام عمر لس کالو ته ورسېده دوباره بیا نبی علیہ السلام سره دا واقع شوی و. دا قرانګي سینې سریلې شوی و او د نبی علیہ السلام زړه مبارک راخلې شوی او بعضی روایتونو کې لیکلي چې فرشتو ځان سره سرو زرو یو لګن راوړل د سونی یو لګن راوړل او هغه د وور نه ډکو هغه باندې به د نبی اسلام زړه مبارک ته غسل ور او هغه کې لیکلي چې د نبی اسلام پر ځړ کې
د هر انسان په زړه کې د ګناه چې کم دی هغه یو نقطه وي هغه نقطې د نبی اسلام د زړه نه راوښکله د شیطان هغه نقطه چې کم دی وسوسه د ګناه هغه ماده هغه ته بالکل لرې کړه او د نبی اسلام زړه بالکل پاک نو دا دوباره چې کم دی د نبی اسلام عمر دوران کې 10 کاله او درېمه پیرا چې کله د نبی اسلام شق صدر وشو دا چې کوم دی د بعثت په وخت کې چې کله نبی اسلام ته نبوت ملاوي دا ټیم کې د نبی اسلام چې کوم دی شق صدر شوی او څلورمه پیرا چې کوم دی کتابونو لیکلي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج دلال الله جل جلاله ځان تر وبله معراج ته په اقا مقامات د نبی اسلام زړه چې کوم دی اروخ کله شی او سریله شی او بیا دوباره واپس ګندل شي دا سلور پیری چې کوم دی شق صدر دا سینا سری لیکیدل او د نبی اسلام زړه مبارک راوخکل دا نبی اسلام صاحب خپل جون کې سلور پیری دا واقع راغلی او پدې کې چې کوم دی راز سو پدې کې حکمت سو چې د نبی اسلام دا زړه سری کو او راوخکې علماء لیکلي چې دي کې رازونه ډېر دي او یو راز په کې دام دی چې د نبی اسلام زړه بالکل د نبی اسلام زړه چې کومه نقطه وکړه تور د ګناه چې بالکل د نبی اسلام زړه د وحي تعلیماتو ته بالکل صفاش چونکه نبی اسلام له الله پاک مخکې نبوت ورکو نو نبوت خو اعلی علوم دي او د الله تر طرف نه چې کوم دی وحي راځي نو چې د نبی اسلام زړه ته بالکل باطینی تور باندې سوي صفا دا غي په قبلونه کې نبی اسلام ته شک او تردد ناراضي بالکل صفای زله د دې وجه نه د نبی اسلام د مبارک چې کوم دی هغه سری کړل شو دارنګ زموږ عزتمن د نبی اسلام د پرورش باره کې چې نبی اسلام پرورش چې کله دا واقع نبی اسلام ته راپېښ شو نو حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها غړي او یریدا چې خدا نه خاصه د ماشوم د تسوک نقصان اون رسي ناغه خپل مور لراوس امینی بیبي لراوس او ټول واقع ورته بیان چې د سره داسې کار شوی دی او د ازوی دی والا اسنه چې د تسوک نقصان اون رسي وی امینی بیبي د نبی اسلام والدی ورته فرمایي وی خو په تسلی سره ورته ویل چې یاري ګما زما د ازوی چې کم دی دا داسې دی چونکه هغه خو د برکات لیدلی د حمل دوران کې هم هغه چې کم دی د هغه برکات او د نبی اسلام هغه کرامات لیدلی نه یو ته چې بیغمه شه د تسوکم نقصان نشي رسوله او زما د ازوی بسی دا سرداری دله الله پاک سرداری ورکي وی بیا بهرحال نبی اسلام خپل والدې سره پاتې شو او حلیمه بیبي لاړه چې کله شپږ کالو ته نبی اسلام عمر ورسید نو بیا د نبی اسلام والده امینه بیبي هغه خپل مور پلار کړ لاړه او نبی اسلام امزان سره بوت ویلاره کې چې کوم دی هغه واپسې کې بیمار شو لاره کې واپسې کې بیمار شو او دا ټیم کې د نبی اسلام عمر شپږ کال او والدې چې کوم دی امینه بیبي هغه وفات شو نو د شپږ کال په عمر کې د نبی اسلام والده وفات شو او والد سے د نبی اسلام د پیدایش نه مخکې وفات شو حضرت عبد الله دا رنګ بیا دا خپل نیکه چې کوم دی عبد المطلب سے داغه په پرورش کې بیا چې کله نبی اسلام عمر 8 سال ته رسید تو کالونو عبد المطلب سے هم وفات شو او کتابونو کې لیکلي دي چې د نبی اسلام نه ځل چا تاسو کو چې تاسو د عبد المطلب سے مرګ یاد دی او نبی اسلام ته چې او هغه ټیم کې زما عمر ته کالو او کتابونو کې دم لیکلي چې کله عبد المطلب سے وفات شو او داغه جنازه روانه و نو نبی اسلام داغه جنازه سره روانو او جړل اتو کالو ماشوم دی ګور اتو کالو ماشوم سي وي نبی اسلام روان دی په جنازه کې د نیکه او جاړي بیا درست چاته بوسو کې چې تاسو ته د خپل نیکه جنازه یاد د عبد المطلب سي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې او هغه ټیم کې زموږ اته کالو دینه پس بیا چې کله عبد المطلب سي وفات کېده نو ابو طالب صاحب چونکه دا د نبی رسول الله خپل سکت رو غیر او غوښتو او هغه ته وصیت وکړ چې دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د دې بچي او زما د دین وسیوا پرورش کې او داسې پرورش په کې چې د خپل بچو نه زیات خیال ساتي او واقعي خبره ده کتابونه لیکلي
چې ابو طالب سے د نبی اسلام داسې پرورش وکړي چې بالکل د نبی اسلام د پرورش حق یې ادا کړ. ولکه چونکې دا بیا خبره ده چې هدایت چې کوم دی دا د الله په لاس کې دی، انسان په لاس کې هدایت نه دی. یعنی څومره انتهایی مینا او محبت نبی اسلام سره د ابو طالب صاحب چې کتابونو کې لیکي چې قریش خیر دا واقعا خو په ترتیب سره ده، خدا زیب پکې لږ اهم دی دا مخ کې دومره مینه وا د ابو طالب نبی علیہ السلام سره چې نبی علیہ السلام بس کار پسې دو اولېګه کار به الله پاک چې کوم دی هغه کې به خیر او برکت او کار به پورا کېدو. یو ځل نبی علیہ السلام ابو طالب سے اوخانو پسې ولېګه چې ورشه اوخان راول سره دولت. نبی علیہ السلام لږ معمول نه لږ لیټ شو، وی ابو طالب چې کوم نه پریشان شو. ابو طالب سے پریشان شو او الله پاک ته سوال وکړ چې الله مال د خپل خان او دا محمد چې کوم نه دا مال راولي صلی الله علیه وسلم، وی دا ماته واپس راول. وی لږ سات پس چې ګورو دغه چې نبی اسلام راغی او ځان سره چې کوم دی خان راوست. وی ابو طالب سے ورغه زر زر په منډه نبی اسلام راونی ځان ته رانږدې او ته نن پس پس تا چرم ځان نه جدا کو. نو ډیر زیات مینه وا نبی اسلام سره انتهایی. نو دارنګي ابو طالب سے د نبی اسلام پرورش کو نبی علیہ السلام معاشره کې چې کوم دی غټې ده نوجوان کېده او په داسې صفاتو سره او په داسې اخلاق سره چې داسې اخلاق په ټول دنیا کې په ټول عربو کې په ټول قریشو کې د هیڅ یو نوجوانم داسې اخلاق او داسې عادات چې بالکل ټول خلک ورته حیران او تر دې پورې چې په معاشره کې نبی علیہ السلام نه خلکو امین لقب ورکړي چې دا امین دی، صادق او امین رښتینی. او کافرانو به چې کوم دی خپل امانتونه وړل نبی علیہ السلام سره به ښودل. دومره چې کوم دی امین او صادق باندې نبی علیہ السلام مشهور شو. نو کله چې د نبی علیہ السلام عمر 25 سال ته ورسېد، کتابونو دام لیکلي چې نبی علیہ السلام بلکې نبی علیہ السلام په خپل فرمایي چې ما د عربو د قریشو چیلنج سره ولې ګډم سره ولې. بلکې یو حدیث کې خو نبی علیہ السلام فرمایي چې هیڅ یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی مگر هغه ګډو چیلې سره ولې. هر پیغمبر چیلې ګډې سره ولې او نبی علیہ السلام ګډې چیلې سره ولې. ماشوموالی کې به د خپل رضایي مور پلار د حلیمی بیبي دا غوي چې کوم دی چیلې ګډې سره ولې بل وروریانو خوریانو سره رضایي. او چې کله بیا غټ شو نوجوان شو بیا به د قریش او د عربو ګډې چیلې دا په مزدوري باندې چې کوم دی غوي سره ولې. دا نبی علیہ السلام کړي بلکې هر پیغمبر چیلې او ګډې سره ولې. نبی علیہ السلام مشهور کېدا صادق او امین باندې. پارابو کې چې کوم دی حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې دا د نبی علیہ السلام بیبي دا بیا وروسته یو سره نکاح شو. پارابو کې د دې ډیره مالدار او زنانه نه و، د انتهایی ډیره مالدار و او ډیره پاک دامن و او ډیر اوچت اعلی نسب والا مدام خدیجه الکبرى رضی الله. دې ته چې کله پته ولګي د نبی اسلام د ایماندارۍ او د صداقت او د امانت، نو دې دا شکارو کې چې د نبی اسلام ته درخواست وکړه چې تاسو زما د مال چې کوم د تجارت باندې یو سي او دا خرڅ کړئ، زبر تاسو له د نورو مزدورانو په مقابله کې تاسو له ډبل مزدوري در. چونکه دیتا اقصی را رسیدلی د نبی اسلام د صداقت او د امانت. دې دا خواهشو کې چې نبی اسلام زما لپاره تجارت وکړي او زبر نبی اسلام له ډبل مزدوري ور. او خپل غلام د دې یو غلام میسره نو میسره هغه مرسله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه د خپل تر ابو طالب سے مالی مشکلات تو قتل داغي په وجه باندې د خدیجه رضی الله عنها درخواست قبول کو او داغه سامان چې کم دی تجارت شام تلال او غيو او دا میسره غلام مرسله. بیا چې کله تجارت نرال نو تجارت کې ډیره زیاته ګټو شو د نور کله په نسبت باندې دی کال خدیجه رضی الله عنها ته ډیره زیاته ګټو شو. او بیا چې کم دی غلام میسره هغه خدیجه رضی الله تعالی عنها ته
د نبی اسلام د سفر حالات هم بیان کړ او د نبی اسلام سره چې کوم واقعیات راغلي هغه هم بیان کړ. ډېر ناشنا مې سره ورته خدیجه رضی الله تعالی عنها ته بیان کړي چې کله به ګرمي شوه نو ما به کتل چې دوه پرشتي به راغلې په ده باندې مې وزرې خورې کړې سوری وې. او دارنګې نبی رسول الله وسلام و چرتم په دروغه باندې قسم نو خوړلی او نه چرته په اصلو خرڅولو کې چرته قسم خوړلی. او یو پیره یو کس سره سم معامله کوله هغه ورته وایي چې ته په لات او غزات منات دا د مشرکانو غټ غټ بوتانو دی باندې قسم دیستا دی باندې قسم وخوره. نبی رسول الله وسلام ورته چې ما چرته غلطی کوم چې کوم دی بوتانو باندې قسم نه دی خوړلی. او نبی رسول الله تو فرمایل دا د نبوت نه مخکې خبره. نبی رسول الله تو چې زه غوي سره تیریږم دا غوي خوا کې تیریږم نو زه دا غوي نه مخ اړوم او ته ما ته چې د بوت په نوم باندې قسم وخوره. آکس چې دا ورته ورته ویلي چې یاره دا کوم صفات ستا دي که نه دا زمونږ په کتابونو کې بیان شوي دا د نبی آخر زمان صفات او ته ما ته هم دقه نبی آخر زمان. بهرحال مختصر دا چې حضرت خدیجه رضی الله عنها ته کله دا د نبی اسلام صداقت او امانت خبر راورسېدي نبی اسلام یې تجارت ته ولېږه. نبی اسلام په کې ډبل ګټه وکړه. خدیجه رضی الله عنها ډېره خوشحاله شو او بیا خدیجه رضی الله عنها دا ټول واقعات د دې تر زوی ورقه ابن نوفل چې دا د اهلی کتابو غټ عالم او ډېر عمر رسیدمو هغه ته دا ټول واقعات د نبی اسلام بیان. هغه ورته چې دا تا ما ته کومې نښې بیان کړې دا بالکل کتابونو کې او د دې په انتظار باندې ومنګه دا د نبی آخر زمان نښې او نښانې دي. په دې وجه باندې خدیجه رضی الله عنها بیا نبی اسلام ته د نکاح پیغام ولېږه چې زه تاسو سره نکاح کول غواړم. نبی اسلام ورته ویل زه به خپل تر سره مشوره وکړم ابو طالب صاحب سره. نبی اسلام ابو طالب صاحب سره مشوره وکړه هغوی ورته ویل صحیح ده. نو د نبی اسلام نکاح حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره وشوه. د نبی اسلام عمر 25 سالو دا ټیم او د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها عمر 40 سالو. د نبی اسلام اولنی نکاح وا او د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها دا دریم واده دریم نکاح او مہر چې کم دی 20 اوخان مقرر شو د نبی اسلام. پهلنې چې کله حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها سره نبی اسلام پهلنې نکاح کوله مہر یې څومره 20 اوخان. 20 اوخان دا مہر کې چې کم دی د نبی اسلام مقرر شو او د نبی اسلام د نکاح خطبه چا پړاو کړی و دا حضرت ابو طالب صاحب د نبی اسلام تر ابو طالب صاحب خپل پړاو کړی و او پاره کې هغه خطبه کې ډېر عجیبه الفاظ راوړي چې دا غي خلاصه ده چې ابو طالب صاحب او فرمایل چې زما دارواره دا یو داسې نوجوان دی چې په ټولو عربو کې هیڅ یو نوجوان د مقابله نشي کولی نه په اخلاقو کې نه په ایماندارۍ کې او نه په حسن او جمال کې هیڅ کې د مقابله یو نوجوان هم نشي کولی. اگر کو دا غریب دی اگر کو د سره پیسې نشته دی ولیکن دا پیسې چې کم دی دا خو د لاس خیرې دی نن ما سره سبا تا سره ولیکن دا نور چې کوم صفات دي د کې اخلاق شو او امانت شو صداقت شو دا داسې صفات دي چې دا په ټوله دنیا کې چا کې د برابر نشته دی. دا ابو طالب صاحب چې کوم دی دا خطبه کې الفاظ ویل او د نبی اسلام نکاح حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره وتړل. بیا کېده نبی اسلام والسلام عمر چې کله 40 سال ته ورسېده 40 سال نو کله چې اولنې وحي نبی اسلام ته چې کله پیغمبري ملاویه دینه مخکې نبی اسلام برشتنی خوبونه لیدل. احادیث کې لیکلي چې نبی اسلام کوم خوب ولید بالکل با د سی بارشتیا کېده لکه څنګه چې دا سبارو خيږي او رڼا راخکارش دغه سی بارشتیا کېده کوم خوب چې به مولید نبی اسلام. او د دینه بعد بیا نبی اسلام ته حبب الیه الخلاء نبی اسلام ته خلوت ځان نواله چې کوم دی دا خو نبی اسلام به غار خیرات ته او الته چې کوم دی دا الله سره عبادت پې کو دا الله بندگی به کول چې کله پهلنې وਹੀ هم په غار حرا کې نبی اسلام باندې راغلی. دا ټیم کې وي د نبی اسلام عمر 40 سالو کتابونه کړي 40 سال ته چې کړه د نبی اسلام عمر ورسه
نو پہلنی وحی پینا نازل شو او وی حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تا سلام وکړو او دا غینه پسې ول بیا خوشخبری ورکړه چې تا د الله پاک پیغمبري درکړه او نبی علیہ السلام باندې کوم دې سورہ علق 15 آیاتونه اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا لومبني 15 آیاتونه نبی علیہ السلام باندې اولنی وحی نازل شو وی نبی علیہ السلام په خپل بیان کوي د پهلنی وحی چې کله ما باندې جبرئیل السلام پهلنی وحی راوړه او جبرئیل السلام ماته وی چې اقرا نو نبی علیہ السلام فرمایي ما ورته ویلي ما ورته فرمایي چې ما انا بقارئ زه خو لستون کې نه ما زمون پیغمبر سو امي منګه وای کنه صلی الله علی النبی الامی امي هغه ته چې بالکل یعنی ما کی طرف منسوب ہے مور طرف ته یعنی څنګه چې د مونږ سره پیدا شي پس پېږي نه لکه نبی رسول مدرسې ته چرته نه وته ايش نبی رسول الله چرته مدرسې ته نه وته الله پاک ول چې کوم دی علم لدونی ورکړ د خپل طرف نه ول الله پاک علم دا جبريل خو چې کوم دی منس کې اسی واسطه وا بلکې الله پاک نبی رسول الله برای راست خپل علم ورکړ نو نبی رسول الله باندې چې کله دا درې پیری داسې وکړه نبی رسول الله بیا جبريل السلام نبی رسول الله خپل ځان ته سینې ته رانږدې او بیا راته د آیاتونو ویل بیا چې کوم د درېمه پیره کله نبی رسول الله وایي ځان ته رانږدې کوم سینې ته رانږدې کوم او بیا پرې خودم بیا چې کوم د جبريل السلام ویل او ما به پسې رستو آیاتونه ویل دینه پس بیا نبی رسول الله چې کور ته راغی او رفیده او حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها فرمای چې زملونی لکه څنګه سورۃ مزمل کې راځي یا ایها المزمل نو نبی رسول الله باندې ډېر کفی راغلی امام باندې چې کوم دې کمبل یا سره आवाज دا هغه اولنی وحی وا چې نبی علیہ السلام باندې نازل شو دینه پس نبی علیہ السلام ته الله پاک نبوت نو زمای عزتمندو عرض مدا کولو چونګه ټیم برابر شوی دی د نبی علیہ السلام سیرت از د کول د نبی علیہ السلام ناستا ولاړه ناستا او د نبی علیہ السلام غم هادي او د نبی علیہ السلام چې کوم دی کورنۍ ژوندۍ د نبی علیہ السلام بهر ژوندۍ گاونډیانو سره د نبی علیہ السلام سلوک دا ټول چې کوم دی تا موږ لیز د کول پکاري د دې نه ځان خبرول پکار دي زموږ عزت چې زموږ استاد غم خادي موږ تاسو باندې غم راشي موږ تاسو باندې خادي راشي یا موږ تاسو پریشان یو موږ تاسو سو پریشان یو موږ تاسو دغه نه بیا رواجونو نه پریشان یو دا خلق بسوي او دا سنوي چې الله بسوي دا الله پیغمبر بسوي دا الله پیغمبر بخفش الله نه دا خلق بسوي حالانکه حدیث کې نبی رسول الله فرمایي لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق دا خالق په ګناه کې د مخلوق تابعداري نشته لري ته دې تو ګوره چې تا نه الله خبر کیږي الله پیغمبر ته نه خبر کیږي ته په خلکو سو کی زما په خلکو سو کوم مانه دا ټول دنیا خوشاله شي لیکن مانا الله خبره مانا د الله رسول خبره نو دا کامیابی ده کو ناکامی ده دا ناکامی زما عزت او چې الله نه خوشاله شو دا الله رسول نه خوشاله الله به خلکو زړه کې بخپل اواچي ته خلکو پروا مه ساته دا الله پنا پرمانه الله په خپل مخلوق تزړه کې واچي دا مخلوق ته دا سم نشي کوله ته چاله عزت ورکول شي نه ذلت ورکول دا په خپل تا ناراضي شي او چې خالق نه ناراضي شي او چې خالق نه خپه شو او د الله محبوب نه خبر شو کنه ته ناکام یې ايش دا ټول دنیا دې ستانه خوشاله ولیکن ته ناکام الله جل شانه دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.